بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده مولانا شجاع الملک صاحب مخکې دا د جمعیت علماء اسلام په پالټۍ کې و، خو چې د کل نه دا د دې جماعت نه ویستلی شوی دی نو د دې هغه هر څه چې کوم دی بدل شوي دي او په خبرو کې ډېره تبدیلي راغلې ده. نو تاسو اول چې کوم دی دا خبرې اورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. ما سره چونکې عمران خان 15 کاله په اسمبلی کې پاتې شوی دی او زما او د سیټ هم یو ځای و، په لابي کې اپوزیشن کې نو لابي کې هم یو ځای ناست و. 15 کاله ډېر غټ پیریډ دی. یاره خدای ګواه دی که نه، زه د دې قوم د وجې یا د عمران خان د وجې هم نه ویم او د یو پارټۍ د وجې هم نه ویم. یو د عامې مینې به څه ناسه کارکردګي په اسمبلی کې هغه 15 کاله کې چې کوم د 2002 نه والې تر 2008 پورې یا 7 پورې چې کومه اسمبلی وه، څوک دې د ریزالوشن وښیي، څوک دې د کارکردګۍ خبره وکړي، څوک دې د قانوني مطلب څه خبرې وکړي، د اسمبلی د تقریر څه خبره وکړي، د ویژن څه دی. مونږ په 15 کاله کې دونه خوا کې پاتې شو چې دا څوک یې اوچتوي، څوک یې راکاږي لکه د ربړ په شان او څوک یې پیش کوي. د ده کې څه هېڅ صلاحیت او هېڅ هغه نشته. دا عزتمندو تاسو د مولانا شجاع الملک صاحب دا خبرې اورېدلي چې دا دې کسان ته وایي چې عمران خان خو زما سره 15 کاله په اسمبلی کې یو ځای نږدې تېر شوی دی، څو خو د دې چې کوم دی کارګردګي وښیي، د دې قانوني څه حیثیت دی وښیي، دغه رنګې په دې کې هېڅ صلاحیت نشته دی. او نن دغه مولانا شجاع الملک صاحب رالیږي د چا چې قانوني څه حیثیت نشته دی، د چا چې کارګردګي نشته دی او په چا کې چې صلاحیت نشته دی، نن هم دغه خلکو سره ولاړلی، نن هم دغه خلکو صفتونه کوي او نن دغه خلکو چې کوم دی په دربار کې کینی وپاسي. نو دا د دغه خلکو هغه حیثیت دی او حقیقت دی. اول به د یو څه ویله، خو چې کله دا د جماعت نه وایستلی شو نو نن چې کوم دی ټولې خبرې بدلې شوي او ډېره لویه تبدیلي پکې راله. نو الله رب عزت موږ د داسې تبدیلۍ نه وساتي چې اول یو څه وایو او چې کله موږ د جماعت نه وایستلی شو بیا بل څه وایو. وما علینا الا البلاغ.